بسم الله الرحمن الرحیم. نن د کامیت په ورځ باندې یو ځل بیا زه تاسو ته هرکلی وایم. زه شکور رسول او تاسو ګورئ بنو ریپورټرز په موقع مش سره د پی کې 88 بنو چې کوم ایم پی دا ملک پختونیار صاحب مش سره موجود ده او مش د سره د عید حواله سره خبره کوي چې د عید په دا موقع باندې خلک ته څه پیغام ورکول غواړي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. زه په ټولې نوال تاسو ټیم ته عید مبارکباد درکوم. بیا خپل نوستو ولمنه ته ټول عید مبارکباد ورکوم. بیا سمره میش د بانی د علاقې د وطن د خور سمره عوام دیغه ته خپل طرف نه بیا د خاص کر ټول پاکستان ته بیا ټول امت مسلمه ته د خپل طرف نه عید مبارکباد ورکوم. یقیني طور سره عید وا میش مذهبي فریضادو. بیا شکر الحمدلله رمضان مبارک د بختوره میاشت چې اشهد پاک مشته بخشش ذریعہ و د مغفرت ذریعہ و د رحمتي و د نعمتي و میاشت رستولی دو. نو هغه نه بعد یقیني طور سره یو خوشي وي د هر مسلمان د هر بنده چې د الله احکامات پابندي کړی وي. نو یقیني طور سره د نن ورځ د مشتول د پورا د خوشي مقام د خوشي ورځ دو. الله پاک ته د رمضان میاشت د ورځ مش په ژوندۍ شه بار بار وروالي مش د الله خدمت په پیرا کو د الله حکم په پابندي وکړو. نن ورځ یقیني طور سره تاسو رغولي وسته. زه یو میسج خپل عوام ته خپل علاقې خلک ته خپل ټول امت مسلمات ورکول غواړم. په ټول نوال مشته پچار دو چې کی نن یو مسله یو وبا یو رغولي دو. ټول ملکینه په لپیټ شي دي ټول انسانیت په لپیټ شي دا. بیا خاص کر میر مسلمان ملک چې خپل وسیله کم دي. بیا مش خاص کر پاکستان چې د خپل وسیله کم دي. نو زه نن په دغه ورځ خپل عوامو ته دا یو جزل بیا میسج ورکوم چې کوم حکومت پاکستان د میر کې پی کې حکومت دغه سربراهي د میر چیرمن جناب عمران خان صاحب په نگرانی چې د پرایم منسٹر اف پاکستان اور سره د میر د صوبې وزیر الله محترم جناب محمود خان صاحب هغه کوم کوششونه شروع کړي دي کوم سټیپس دی وخستل د خپل خلک د پر خپل عوام د پر یقیني طور سره قابل احترام دی او قابل دید دی دغه د پر. او زه صرف یو میسج بیا ورکوم چې نن مشته پشار دو چې میر اول هغه خلک مرسته ملګرتیا وکړو چې کوم خلک دغه نه سفر شوي دي کوم خلک تکلیف رسېدلی ده. ورسره زه دا ویل کوله غواړم چې کوم حکومت پاکستان یو ایس او پی جاری کړی دو د خلک د پر د خلک فائدې د پر حکومت یو هغه جاری کړه ده. هغه ته پشار ته چې خلک پیغام د مکمله پابندي وکړو هغه د لوډ شي منوا من عمل وکړو. تکلیف یقیني مش ډېر تیر که مش معاشي حالات ډېر بې انتها خراب شول دغه لحاظ سره مش خلک ته ډېر بې انتها تکلیف رسېده. مش ډېر خلک بېروزګاره شول. خو بیا نن شکر الحمدلله حکومت پاکستان لګیا د خپل وسایل نه خلک ته دمره لږ کې ډېر پیکیج دمره ډېر لږ کې ډېر مالي طور سره امداد ورکوي. او دا صرف مش فائدې د پوره مش هغه د پوره ده. نو عید مرحلاتو زه دا میسج ورکول غواړم چې کوم حکومت پاکستان ایس او پی جاری کړی دو په د مش عمل وکړو هغه د مش امن وان لوټ شي چې سمره زر تر زر مش د غوبانه له پاک خلاص کو د مش ټوله کامیابی دو. او غټه نه غټه خبره ده چې مش نن ورځ یا تیر د رمضان میاشت یا ترین کې واخ مش چې هر کله د الله پاک یود کوي یودای په پچار مش ته د مش دغه وبانه د خلاصول د الله پاک نه یو د وای غشتنه وکړو چې الله پاک مش دغه وبا دغه مرض نه الله پاک خلاص کو مش سمره زر تر زر چې مش د ملک د خشینه پوک شي بیا مش کامیابی مش بختورای. اچھا جی دا یو بلا پښتنه به حیثیت حکومتي پارټي چې کوم ایم پی صاحب وسته توسه دا فایرینګ چې دا اکثر په عید په ورځ شه دا مسله ډیره زیاته وي. حالانکه حکومت طرف نه بار بار دا وایي چې پولیس ډپارټمنټ ولا بار بار دا چې کیمه د خلک ته یغه ور کوي وارنینګ ور کوي خو دا شای کنټرول کیږي نه. حکومت سره دغه حواله سره څه پلان شته که نشته آینده ده پوره. زه په دغه سوچ نه چې زه به حیثیت یو د پاکستان تحریک انصاف د موجوده سیټینګ سیستم یو حصه یم. زه به حیثیت یو شهري خپل عوامو ته دا میسج ورکول غواړم خپل خلک ته دا میسج ورکول غواړم چې صرف تاسو سوچ په دیو کې چې دا کې ایریل فایرینګ کوي هوایي فایرینګ کوي ټیک میر په خپل طرف نه کوشش کړی میر خپل خلک ته ویل کړی خپل جماعتي شمیر دا اناونسمنت کړی وي خپل خلک ته مې کوشش دا کړی چې میر خپل پیغام ورسوي. بیا ګورنمنت په خپل سورس لګیا دا هغه خلک ته خپل پیغام رسوي. بیا
پولیس ډپارټمنټ چې کوم کنسرن ریلیټ چار دو هغه خپل لګیا د خلکو ته خپل میسج په اشتهار ورکوي په سوشل میډیا ورکوي پرنٹ په الکترونیک میډیا ورکوي پینافلیکس بنر لګولې دي خلک شو اویرنس روالي خلک په جماعت شي یو پیغام ورکړه دا خو بحیثیت یو ذمہ دار شهري زوی چې کمیشته حکومت یو میسج روکوي او کنه روکوي بحیثیت اعلی د ترس د ویرلو نه میشته د خپل په شار د میجه دښ شنو تدارک کو ځکه چې دا ګلی په شار پروزي نو یو مړه زموږ د ټول انسانیت مرګ ده او ټول انسانیت کمیش مړ کو نو ا دنیا ما خورشنا او د دنیا ما خورشنا نو زه دا میسج ټول عوامو ته دا ورکول غواړم په خپل طرف نه بحیثیت یو د شهري ز بیا وینځ سیټینګ پارټي و حسانه بحیثیت یو شهري ز دا میسج ورکول غواړم چې بای ایریل فایرینګ هوایی فایرینګ دا ختم کیه مش ډیر نقصان ده په جانی میں نقصان ما ده مالی نقصان ما ده مش دو پینځري پی ډیر په تکلیف سره په دن حالات شوګټي ډیر په عوام د وړاو کو مش څه فائدہ ده صرف یو لمحه خوشی ده پر مش د چا زندگی د چا کیر تباہ او برباد کو دا مش فائدہ وکړو کمیش نقصان وکړو او مش هغه مش خدای د نو کو یا مو عزیز کې دی شي یا مو ورر کې دی شي یا مو ځای کې دی شي یا مو تربیر کې دی شي یا مو خیر کې دی شي یا مو میر کې دی شي هر څه کې دی شي دا ګلی دو د پته نه لګي چې په چا لوړ د په چا پریوته او په چا نه ولګي دا نو میر دا میسج دا او ان شاء الله خپل طرف نه او باقي عوام نه مداري ریکوست ان شاء الله عوام د په عمل کو بحیثیت مش پښتونو قدرتی طور سره د ډیر خواهشمندي دا ټوله عمومي به خبره لګیا دو ټوله غشه خو بس مې جو فرض دی مې دا کیسه خبره د خپل فرض غونډه وګړي مې به دنیا ټیکو دا دنیا ټیکو صحیح شو ډیره مهرباني ډیره شکر